څه الله ته دور عاجزي سره سوالونه کوي، فریادونه کوي ورته، درد سره الله تعالی یاد. خو د دې نه لباس حلال دی، نه خوراک حلال دی، نه څښاک حلال دی، نو الله به د داسې بنده ولا دعا بیا چېرته قبوله کړي؟ خو هغه حرام څه هغه کې تا د بل حق والی وي، هغه حرام څه تا هغه کې یوه داسې لار استعمال کړي وي څه هغه کې د بل چا حق خوړلی شوی وي، تا ته رسېدلی وي، د دغه حرامو ګناه بیا ډېره زیاته دی. د دعا قبولیت دپاره په هغه کې یو ضروري شرط دام و څه حرامو نه به انسان ځان ساتي، نو هلې به د هغه انسان دعا قبلیږي څو پورې څه خېټې کې حرام پرته وي، هغه وخت پورې د هغه عبادت هم نه قبلیږي، دعا هم نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي څه لکه یو سړی دی هغه په سفر باندې روان دی او ډېر بد وال کې دی، په ګردو خړ دی، د عاجزي انتها کې دی، یعنی دوره په بد حالت باندې دی څه هغه نه نوره زیاته عاجزي بیا نه کېږي، دوره انتها عاجزي کې دی. او اختم کې دا الله ته سوالونه کوي چې یا رب یا رب، دعا غواړي الله نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه د دې سړي حالت دا دی څه د دې خوراک هم حرام دی او د دې څښاک هم حرام دی، د دې لباس هم حرام دی او د دې وجود کوم پرورش کړی دی دایم ټول عمر حرام خوړلی دی، هغه سره جوړ دی. نو فانا یستجاب لذلک، څه داسې انسان څه الله ته دور عاجزي سره سوالونه کوي، فریادونه کوي ورته، درد سره الله تعالی یاد. خو د دې نه لباس حلال دی، نه خوراک حلال دی، نه څښاک حلال دی، نو الله به د داسې بنده ولا دعا بیا چېرته قبوله کړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګوره د حرام نه دی حرام، دا صرف هغه حرام نه دی څه هغه شی حرام دی تا وخوړ نو تا دپاره حرام شی تا وخوړ نو دا حرام دی که نور بیا حرام نه دی. حرامو څو قسمه دي، یو دا حرام دی چې هغه شی په خپله ذاتي طور باندې حرام دی، هغه تا وخوړ، شراب د وڅښلو، چرس د وڅکولو، دا ذاتي حرام دی. خنزیر غوښه د وخوړه، دا ذاتي حرام دی ته وخوړ، دا خو هڅې حرامو کار ته وکړه. یو هغه حرام دی چې هغه شی خو دی حلال خو تا ناجایزه طریقې سره حاصل کړی دی، تا د بل حق والی دی، تا په غلطې طریقې سره کاروبار شروع کړی دی، هغه نه د ګټه کړي دی، دا هم حرام دی. دغه دواړو ګناه دی. خو هغه حرام چې هغه کې تا د بل حق والی وي، هغه حرام چې تا هغه کې یوه داسې لار استعمال کړي وي چې هغه کې د بل چا حق خوړلی شوی وي، تا ته رسېدلی وي، د دغه حرامو ګناه بیا ډېره زیاته دی. ځکه چې دا حقوق العبادو کې رسي. خو تاسو ته ویلي وو چې د الله په معاملې کې کله ته نافرماني کوي هغه ګناه دی، خو چې کله د حقوق العبادو خیال نه ساتي دا ظلم دی او ګناه بخنه الله کوي چې هغه نه معافي وغواړي، خو د ظلم معافي چې ته د کعبې دیوال پرې ودرېږي، د کعبې هغه غلاف ته نسته وي، الله نه بخنه غواړي چې الله ما د فلاني حق خوړلی دی ما معاف کا، هغه وخت پورې به درته الله معاف نه کړي څو پورې چې هغه بنده والا حق تا خوړلی دی هغه درته معافي نه وي کړي. نو ګناه او ظلم کې فرق دی. د بل چا حق خوړل دا ظلم دی، څو پورې هغه بنده خپل ظلم نه وي معاف کړی الله تعالی هغه ظلم نه معاف کړي. دکانداران به دې جمع کې ناست وي، که نه وي ناست د ما اواز به واوري. د مو د زرګري وړوکی غوندې بازار دی، ډېر برکتي بازار دی، هر کوشش کوونکی کوشش کوي سبایي غرمه لګېدلو سره وځي د رزق ګټلو دپاره، د حلال رزق ګټلو دپاره دکانداري کوي، سبزي خرڅوي، څوک کپړې خرڅوي. نو اګوره هغو دپاره هم دا پکار دی چې کله ته سبي وځي دکان ته ورشي ټولو نه اول کار دا وکړه چې هغه تله وکړه تله، چې هغه کې د یو ځای ټیټ بل اسک نه وي، که غلطي کې شوي وي خو تا اصلاح به وشي.
که جان بوج کری کوي په قصدنې کوي چې ویله ماته دي ورځې کې د کوم دي خړ پړ بازار کې 800 روپۍ بچت کېږي هغه کې ویله زه 100 روپۍ حرام یم جمع کوم نو دغه شي نه ځان وساته دغه ټول ورځ به محنت مه کوه بیا چې ته غلا وکړه بیا چې ته ډکا وکړه لوی غلا خو وکړه څه کور د ډک شي په دې 100 روپۍ به تا څه کور آباد شي خو هغه 100 روپیو سره تا 900 روپۍ نور هم حرامې کې خرابې نه کړې که نو کوشش دا کوو چې خپلو بچیو ته هغه حرامه غذا مه وروړو حرامې طریقې سره کومه ګټه تو کړې دی هغه مه وروړه 100 روپۍ کمې وګټه خیر دی که نه دا خو د مو تاسو عقیده دی څه حرامې دې وګټلې هغه درنه په 100 لیارو بیا ووځي څه ووځي ولې ګټې ستړي یم کې بیا حرام یم کې درزیانو دا کپړو خرڅولو ته هم ګزارش دی څوک خرڅېږي دکاندار ته څه په ناب کې کمې مه کوه ته ځان دپاره هغه ګاز مه راوړه چې هغه ته خپل ناب سره جوړ کړی چې هغه کې 1 انچ نیم کم دی تا ته به د 1 انچ نیم کې څه فایده میلاو شي خو تا ځان باندې یو پیټی جوړ کړ قیامت په ورځې یو سړی به راشي هغه به جنت ته روان وي نیکیانې به وي ورسره خو جنت ته به وره پورې نشي ننوتی چې هغه باندې څومره حقونه دي هغه حق یې ادا نه وي کړی دنیا کې حق خوړلی دی اوس هغه سړي سره خو حق نشته دی نو په بدلې کې به ورته نیکي ورکوي یوه به ورکړي بله څه بیا هم د هغه والا نیکي ختمې شي او حق یې پوره نه دی کړی اوس به د دیو سړي والا که چا والا حقونه وو هغه ته اوس نیکي ورکړي هغه والا ګناهونه به هغه خواړې ته ورکولی کېږي بیا ګناهونه به بدلې کې ورکولی کېږي که بیا یې عمل پوره و جنت ته به لوړ شي کنې هغه سړی ته جنت ته روان و هغه به بیا جهنم ته لوړ شي او کوم جهنم ته روان و نیکي ورسره نه وې خو د تا حقوقو په وجه باندې نیکي میلاو شي هغه به بیا جنت ته لوړ شي دا دومره لویه سخته خبره دی